دویم نمبر سبب د خفګان دا دی چې انسان خپل مقصد پرېښی دی. جناب سیرت صاحب د الله تعالی چې دا څه مخلوق پیدا کړی دی د دې یو مقصد دی. مقصد دا دی چې بل ته نفع رسول، دی به بل ته فایده رسوي. دا هر شی چې د الله تعالی وګوري نو دی خوشحاله دی. یعنې موږ او تاسو که ونې وګورو خوشحاله دي، که موږ او تاسو اوبه وګورو سیرت صاحب چې دې کلو ته لاړ شي او د ویله باندې اودس کوې او دا اوبه په تیزۍ رواني، یعنې دومره مستۍ کي چې دا یو حصه د اوبو په بل اوبو باندې داسې اوړي راوړي ښې خوشحاله او داسې بدل هم پکې وایي. یعنې دومره خوشحاله دي، روان دی. هر شي مقصد بل ته فایده رسول. یو عالم وایي زما دې مسله کې شک چې دا هر شی خوشحاله دی او انسان خفه دی. ولې؟ وی هر چا نه مې چې پوښتنه کوله تسلي بخش جواب یې نه راکړ. وی بیا مې بستره واغسته روان شوم، یو ځای ته چې لاړم یو ځای کې حوض و او ډېره ګرمي مې شوې وه. زما نه مخکې یو سړي په دې حوض کې غوپه شو، لمبلې سر چې راپورته کړ نو غاږ یې وکړو چې وجدتو، پیدا مې کو. بیا چې غوپه ووهله بیا سر راپورته کوي وجدتو، پیدا مې کړ. بیا چې غوپه ووهله سر یې راپورته کوي وجدتو، پیدا مې کړ. ما ورته کوم شی دې پیدا کړ؟ راته وی په دې مسله کې مې فکرمند وم چې هر شی خوشحاله دی او انسان خفه دی. نن مې په دې اوبو کې پیدا کړ. وی څنګه دې پیدا کړ؟ ما وی چې انسان ځکه خفه دی چې د خپل مقصد پرېښی او هر شی چې الله تعالی پیدا کړی دی دپاره چې بل ته فایده ورسوي او هر شی خپل مقصد کې روان دی. زه خیرن وم، اوبه پاکې وي، ځان یې خیرن که خو زه یې پاک کړم. زه ګرم وم، زما یخې وې، ځان یې ګرم که زما بدن یخ. واحد انسان دی د خپل مقصد پرېښی دی، دی بل ته تاوان رسوي، ځان ته فایده رسوي. د هر شي مقصد دا دی چې بل ته نفع ورسوي او هر شی په خپله وظیفه صحیح روان دی. خو واحد انسان دی د خپل مقصد پرېښو، دی بل ته فایده نه رسوي. یعنې که دوکاندار دکانداري کوي مقصد یې ځان ته فایده رسول، که تجارت کوي مقصد یې ځان ته فایده رسول دي، بل ته مقصد فایده رسول نه دي. هر کله چې انسان خپل مقصد پرېږدي ضرور د خفګان سره مخامخ کېږي. نو د انسان مقصد دا دی، زموږ علما هم وایي خیر الناس من ینفع الناس. د دې وجه نه دا انسان لفظ نه دی، په دې لفظ کې دا خبره پرته ده. انسان په خپله 5 حروف دي. اول الف دی، د الف معنا د الفت. انسان کار دا دی چې دی به خلکو سره محبت کوي. دویم حرف دی نون، نون معنا نفع، د ده کار دا دی چې بل ته به فایده رسوي. دریم حرف دی سین، سین معنا سالمیت، د ده کار دا دی چې د ده ضرر نه به خلک محفوظ وي. څلورم حرف الف دی، الف معنا اخلاق، د ده کار دا دی چې خلکو سره به اخلاق کوي. اخیرنی حرف نون دی، نون معنا نصحه، د ده کار دا دی چې خلکو سره به اخلاص کوي، خیرخواهي به کوي، بیکاره شی به خلکو ته نه ورکوي. نو دویم سبب د خفګان دا دی چې د انسان مقصد د عامو مخلوقاتو غوندې دا و چې بل ته فایده ورسوي او هر مخلوق خپله فایده صحیح روانه کړي خپل مقصد، او د انسان مقصد پرېښی دی دا ځان ته فایده رسوي اگر که بل ته نقصان هم رسېږي.